ما ته وویل چې ستا زوی هغه والی دی کور ته درننه شه وګوره چې مړ دی که ژوندی دی، خو چې زه ور دننه شم دا زما د یور سره په خوا کې و، ما د یور د خوا نه راواخیستو او ما همداسې سرتور سر په لاره کې منډې والې. نو بس د پلار یې غوسه شوی دی، بس والی د ځمکې یې رابغولی دی، چونکې ښه تشدد یې پرې کړی دی، نو بیا کور مخې ته ایښی دی. نو کور مخې ته ایښی دی، بیا ګاونډیان راغلي چې هلکه ماشوم دلته څنګه پروت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو تانا اورمړ په حدودو کې اورمړ پایان لالی خیل کې تغه یو افسرده واقعیا چې د ښځې خاوند په جنگ جګړه په خفګان کې یو زوی مړ شوی دی. څنګه مړ شوی دی، پلار په تشدد څنګه کړی دی، داغه د مور داغه سوینا ده. ایس ایچ او خالد خان دبنګ کاروایی کړی ده. 100 غنټو کې دنه ملزم داغه پلار گرفتار کړی دی. داغه ټول ډیټیل رپورټ اپنا ډیجیټل باندې وګورئ. خورکه دا څنګه چل شو، دا ستا زوی ستا خاوند وهلیو بیا مړ شو هغه؟ یاره جی زما 2 کاله کېږي چې زه دلته پلار کره ناست یم. ما ته د خپلو بچو پته نه وه او نه ما ته خپل بچي پرې خپل دا خو زه د ملک پسې تلي وم. ما ورته ویل چې ما له دا خبره سمه کوي، روژه راله چې زه خپلو بچو له خپل کور ته لاړه شم. زه چې ملک سره مې خبرې کړې دي چې د خپل کوره راووتم، ما ته ووایي چې ستا زوی هغه والی دی کور ته درننه شه وګوره چې مړ دی که ژوندی دی، خو چې زه ور دننه شم دا زما د یور سره په خوا کې و، ما د یور د خوا نه راواخیستو او ما همداسې سرتور سر په لاره کې منډې والې او واپس دغه ملک کره تلي یم. دی ته مې ویل چې د خدای د رضا دپاره ما له ګاډۍ وګورئ زما دا زوی چاوالی دی چې دا مړ دی که ژوندی دی، زه اسپتال ته وړم. زما نه د ملک وراره اغوستی دی د فرمان زوی، هغه ما ته وی خورئ ته بېغمه شئ، ته دلته کښېنئ، بس مونږ یې زر رسو. هغه یې په موټرسایکل باندې رسولی دی، دې ځای کلي کې ډاکټر ته یې ښولی دی. هغه ورته ویل دا زما کار نه دی، دا اسپتال له یوسئ. بس دا خو د هغوی د کور بیان دی چې پلار یې ورته څاري، چې پلار تلو ورته یې ویل چې دا ځان سره په ټیله بوځه. زما نه خو 2یم کال ده چې بچي زما نه ایثار کړي دي، ما ته خو د هېڅ خبرې علم نشته. مقتول حسن ستا بچیو نو دی به تاله دلته تو خو خفګان باندې خپل پلار کره ناسته وي، نو دی به تاله راتلو دین ملاقات به تا سره کېدو؟ نه جی ما نه پلار منې کړي. پلار ورته ویل چې پانسي به مو کوم مړه به مو کوم که مور له لاړئ، او زه به چې چېرته دغه ملک کره تلم نو چې دی به زه ولیدم نو دی به زر کور ته دننه شول. باقي چې دنه هغوی ما سره نه زما خاوند پرېښول، زه د نور څه نه یم خبر. نور بچي ستاسو خو هم شته که نه؟ زما بچي شته او د خیره 4 بچي مې نو هغه به تا سره و که نه به پلار سره؟ نه نه ما نه یې ټول ایثار کړي وو جي پلار سره. نو دې دپاره تاسو جرګه څه د کور ستاسو پلار یا ستا رور یا د کلي وطن څه مشران یې ورغلي وو د دې روغې دپاره؟ بالکل وی راغلی وو جي. دا کم ملک چې ولا ورغلی ده ما ته پرون هغه ملک وایي ستا خاوند چې په یوې خبره کې پړ کم نه بله راوباسي، چې په بله کې پړ کم نه بله خبره راوباسي. هغه قسم خبرې کوي. ما ورته صرف دومره وویل که دا ښځه راولي ما ته ووایه او که پرېږدې ما ته ووایه. هر کور کې چې مونږ وګورو نو د ښځې خاوند د جنگ جګړې د وجې په بچو باندې ډېر غټ اثر غورځېږي، د هغې زندګي مستقبل هغه هم ټول خراب شي. ټیک ده جي که نه؟ خو بیا دې کې یو پلار دې حد ته را رسېدلی دی چې دا زوی وهلې ټکولې دی، نو دی پټو ته کار له لېږلی و. دا یې بس ده ته ویل چې دا ستا کاکا دی او بس ده سره زه ده به ولې شیزونه په دوکان کې اخیستل او ځان سره به یې ترما کما ګرځولو. جي نور خو ما ته علم نشته، زه خو پلار کره ناست یم. دا علم به پلار سره چې دا تا چاله ورکړی او تا د څه دپاره دله ورکړی. اوس خو ستا خاوند چې کم دی هغه خو ګرفتار دی، پولیس تقریبا 100 غنټو کې هغه ګرفتار کړی دی. نو هغې باره کې به څه ویل غواړې؟ خو هم ستا مجازي خو دی مطلب دا خاوند دی د هغوی په جي ما خو د دې دپاره نه دي کړي او نه ما دا غوښتل چې زه بې حیا شم او پردو سړو سره ودرېږم یا زما دا خاوند داسې دغه شي. دغه هم په ما ساتو چې الله پاک تېر کړو چې دا وختي راوستو په لاسونو کې یاد کړی وي. ما خو دا نه غوښتل خو جي هغه ځان سره پخپله وکړل. مشران هغه نه منل، فیصلې هغه نه منلې. دا زما وښې مخامخ ولاړ دی. ده ورته ویل که ته د پیسو غرضي نو راشه ستا 1 روپۍ ما ته راورسېده زه درله پیسې در کوم، خو ته خپله ښځه کور ته بچو له بوځه. ده ورته ویل زه پیسې علم او ښځه نه بوځم. نو ده ورته ویل وروره دا د ستا خپله خبره ده. خاوند یې ګرفتار شو، ابه جیل ته لاړ شي، بچی دې مړ شو، هغه د خاورو لاندې شو. غم خو د دواړه طرف ته دی که نه؟ بس جي کور خو په ما سم وران شو، د دواړه اړخه راباندې وران ده
او بس باقي بچي مې دي بس دا د خدای ماته میلاو کړي چې خپلې سینې ته یې رانږدې کړم چې زه د دی تربیت وکړم چې زه د دی د مدرسې خیال وساتم چې زه د دی د سکول خیال وساتم چې باقي خو نور نه لغړېږي که نه. خالد خان دا راته ووایه چې اورمړ میانه لالي خیل کې یو پلار په بچي باندې تشدد کړی و بیا وجلې شوی دې حوالې وقوې سره راته تفصیل ووایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 2-3 سال په ایج کې ماشوم و او چونکې د دغه مور مروره تلې وه د پلار نه او دې کې جرګې مرګې هم شوې بیا راضینامه ونه شوه پکې خپلو کې نو دې به د پلار به د مور ته به یې ویل یا راشه ګنې بچي درته وژنم ځکه چې سړی وي او کور کې ورته ماشومان ناست وي او جاړي او مور یې نه وي نو خامخا سړی ډسټرب شي نو بس دې دوران کې د پلار ذمېدار و دا به د پټو کې ساګ ورته وي مونږ ساګ که نه دا به یې ریبله نو د زوی به یې ځان سره بوتلو مزدورۍ ته وایي راشه ساګ راسه وباسه نو په دې ټایم چېرته زوی ورته انکار کړی دی وایي چې زه داسې نه ځم پاپا صرف چار څه خبره نو بس د پلار یې غوسه شوی دی بس والی د ځمکې یې رابغولی دی چونکې ښه تشدد یې پرې کړی دی نو بیا کور مخې ته ایښی دی نو کور مخې ته ایښی دی بیا ګاونډیان راغلي چې هلکه ماشوم دلته څنګه پروت دی ګوښته چې کتلې دا خو فلاني کور والا دی نو دا ګاونډیانو بیا په ګاډي کې اچولی هسپتال یې بوتلی خو چونکې هسپتال یې چا رسولی نو په لاره کې وفات دی نو بیا مونږ ته اطلاع راغله د دې کور د دې پلار د ماشوم تورې مونږ مور راوغوښته چې دا څه حساب دی نو هغه دې ته مخامخ کور یې دی هغه د پلار په کور کې مو زنانه ناسته ده نو هغه وویله وایي چې دا داسې لوبه ده چې زه ورسره نه تلم زموږ کورنۍ څه مسلې دي نو وایي دا ماشوم ما ورته وویل چې هلکه ته یې نشي ساتلی ایج کې کم دی ما سره خو پلار به ما ته پرېښوم نه نو بس پلار سره و او د پلار یې نشیمارم و یو سړی چې روزګار نه وي او نشم کوي او کور کې هم ناست وي پلار خالد خان د پلار به څه کار روزګار کولو که هېڅ نه به یې نه کولو ذمېدار و بس پټو ته به که موډ به یې و چرس ورس به ختم شو نو پټو ته به لاړو مزدوري به وکړه ځان له به یې نشه برابره کړه ګنې هېڅ به یې نه کول کور کې به پروت چې کوم د دې د کور رنجش و خپلې کوروالا سره دې کې دې سروغه راضینامه څه منډې تړلې کړې وي دې کې مخکې جرګې شوې وې خو چونکې د ده خپلو کې څه کمپرومایز ونه شو څه به د ښځې طرف نه مسله وي څه دغه طرف نه نو خپلو کې کمپرومایز د دغو جوړ نه شو نو بس دې لاست ټایم هم 11 ورځې مخکې د دغو جرګه شوې ده خو هغه اکزیټ داسې جواب رانغلو چې یا کمپرومایز وشي یا زنانه راشي ملزم تاسو څومره وخت کې گرفتار کړی دی یاره چې مونږ ته د راپورټ راغلو هسپتال نه اطلاع وشوه دې کې بیا زنانه مونږ راوغوښته نو اف آی آر چې هر څه وشو within 2-3 hours کې مونږ ملزم ارست کړی دی مطلب ملزم اوس چې تاسو سره گرفتار دی کسټډي کې دی داغه څه وینا د خپل اولاد وجلې دی مطلب دونه ظلم یې کړی دی چې داغه 3-4 سال ایج دی نو پیمانه دی ستومانی خو بکی کنه نو بس تا خو ټول بیا وایي چې اول کارو کې بیا وروسته پښیمانه وي نو اوس پیسه چې اول به دې سوچ کړی وي نو بیا خیر دی یو خبره نو اوس وایي زه نه یم پوه شوی بس په ما خبرې ښې نه دي لګېدلې وي بس ما په حقیقت کې پلار څوک غواړي چې زه زوی مړ کړم خو بس هغه داسې وویل چې هغه نه دغه ذهني ډسټرب و چاته څه منټلی ډېر ډسټرب دی پلار یې ډسټرب و اول نه و او څه د واده د زنانه سره لانجو کې ډسټرب و نو بیخي بس ډسټرب شوی و کم خلک چې داسې کار یو وکړي غلطي وکړي تشدد یې کړی په خپل بچي باندې د پټو یا ساګ ریبل کرل یا چې هر څه دي کنه خپل اولاد ډېر زیات خوږ وي هغه نه ستوماني مو وکړله هغه خلک چې کم بیا جذباتي شي او داسې کار ته نه وشي هغه خلکو ته به څه میسج ورکول غواړي نو بس د هغه دپاره دا میسج دی چې خدای او رسول ته وګورئ چې باقي د خپلو بچو باندې رحم وکړئ لاسته موږ هم د چا بچي یو خو موږ دې حد ته یې راوستو غټ شو خو هم د پلارانو راوستو پلارانو کار دا دی چې خپل بچي ښه پرورش وکړي ښه یو مستقبل ورته جوړ کړي دا نه چې ته پټو ته بوځې او ساګ نه ریبي او ته یې مړ کړي د دې خو څه دا جواز نه شو او زه خو وایم چې ظلم یې کړی دی بلکې دا ټول کلی وطن وی ظلم شوی دی او د علاقې مشران هم راسره په دې کې ولاړ وو چې بالکل ظلم کړی ناجایزه کړی که پلار وو که زوی و هر څنګه خو د مرګ حق نشته دی چې یو سړی مړ کړي یا چلو نه شوی ساتلی خو مور ته به یې لېږلی وي وړوکې و مور سره دی وي مور خو ساتلی شو که نه مور ته لېږي او ته پې ساګ هم ریبې او بیا یې واهې و مړ کوې نو دا یو ظالمتوب خو دی خالد خان وجه همدا مخې ته ښکاري ستاسو د خبرو نه بقول ستاسو چې د ده کورنۍ رنجش و هغه خلک چې کم ښځه خاوند په خپلو کې وران دي بیا اثر د هغه په بچو باندې غورځېږي نو هغې کې خو د سر هم بیا له ګوره خپل بچی یې قتل کړی دی د رنجش په د ډېرو خلکو تاسو ته خو هم دا د پتاڼه کې تقریبا 50-60 کسان ناست دي دغه درخواستونه او دا کیسې راځي نو هغه خلکو ته خو هم څه میسج ورکول غواړي چې خپل کور خو جوړ کړي که نه نو بس دا خو مونږ د کلي مشرانو ته وایو چې خدای ته وګورئ لکه مونږ خو دلته یاسو چې مونږ خو هر سړي د کور نه خبرېږو چې دا مشران مونږ ته راشي چې فلاني د کور یا د دغه دا مسله ده نو مونږ به پکې څه مدد وکړو مونږ به ورسره تعاون وکړو چونکې دا خو نه بلکې زمونږ یو نیم داسې مشران هم وي چې هغه وایي دا کور دې سره جوړېږي نه نو وران ښه دی نو بس دې کې بیا مونږ څه کولی شو چې کور نه جوړول غواړي نو زه ته به یې څه جوړ کړو جي ګرانو کتونکو د ایس ایچ او خالد خان خبرې تاسو واورېدې
هغه هم خفګاني وي چې ظلم شوی دی، د ظلم انتها ده. بچی ډېر خوږي خو پلار پې تشدد کړی دی او هغه نه وجلی شوی دی، مړ دی. خو پولیس ملزم په 100 غنټو کې دنه گرفتار کړی دی. خو د دغه مقتول احسن مور خفګاني وه، هغې وی چې یو طرف ته خو مې خاوند به جیل ته لاړ شي، بل طرف ته مې زوی ووجلی شو، ما سره د انصاف وشي. د ایس ایچ او خالد خان نه همدغه شانتې تمه کړې ده چې ما سره به انصاف کیږي، چې په دې کې ما سره بېغوري او غلطي ونه شي. ګرانو کتونکو، اکثر مونږ ګورو چې د ښځې خاوند په جګړه کې په بچو باندې همدغه ذهني اثر غورځېږي چې بچي هم خراب شي، بېلارې شي، یا خو نشیان شي، یا په بل ځای کې لویږي. خو د دې خفګان خو داسې و چې خپلې مور ته به خپل پلار خپل بچي هم نه پرېغوستل، هماغه وجه وه چې په هغې کې دا بچی تشدد پې وکړو او ووجلی شو. ګرانو کتونکو، را روان پروګرام پورې اجازت غواړم. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.